هغه مړی چې حقیقت کې مړو کرامت له خدای تعالی بیا ورته ژوندی کړو. کرامت او معجزه خو دواړه د الله د قدرت نه عبارت دی او فرق دغه دی چې د خدای قدرت د نبی په لاس ظاهر شي تسمى معجزه، د هغې نوم معجزه ده، او چې د خدای قدرت د خدای د ولی په لاس ظاهر شي تسمى کرامه، د هغې نوم کرامت دی. چې څوک کرامت نه مني د خدای د قدرت نه انکار کوي، څوک چې معجزه نه مني د خدای د قدرت نه انکار کوي. امام غزالی وایي من انکر عن طور الولایه فقد انکر عن طور النبوه، من انکر عن الکرامات فقد انکر عن المعجزات. کرامت نه څنګه انکار کوي؟ ابوبکر صدیق صاحب ته خدای ډېر لوی شان ورکړی، ولې محبت د پاک نبی صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات وخا. دی وجه نه د چا چې چا سره محبت وي داغه د هرې خبرې تصدیق به کوي. دا چې د معراج دا واقعه تېره شوه دا بمثل چکر نبي علیه السلام ووالو او دې مامور په دې وی چې سهار مونځ وشي نو ته به راوځې او چې اول دې څوک ولیده دا بېګا دي چې څه لیدلي دي دا کیسه به هغه ته بیانې. مبارک ډېر خفه و د معراج په سهار، په دې وجې نه خفه و چې هسې نه څوک شقي و بدبخته مشرک مخې ته راشي. نو ما ته خو اذن د پروردګار دا دی چې اول دې هر څوک ولیده چې دا څه دې بېګا ولیدل دا به هغه ته بیانې، او زه هغه ته بیان کما به تکذیب وکړي، ملنډې به وکړي، خندا به وکړي. دا عقل چېرته اخلي د معراج واقعه؟ دا خو معجزه وه، معجزه وایي دې ته، هلته عقل په صفر کې ضربي. عقل دا چېرته مني چې بند کاڼې دې وي، د اکسیجن لاره دې پګیني او د الله نبي دې راشي ورته دې دعا وکړي لکه صالح علیه السلام دعا وکړه او کاڼې ډایرکټ وشلېد او بلار به وختې ووته. اوس که په عقل تلي خو عقل وایي چې د وخه دننه مال څنګه شوه، خبیا چې فورا لنګم شو، خبیا دی دا خواکانه پینا کاڼي د دننه څنګه ورتلو. اوس چې عقل پسې ارزي کې روانې که نه نو بیا د قرآن د دې معجزې د صالح علیه السلام د معجزې نه مې انکار وکړه. او چې عقل پسې ځي د موسی علیه السلام په لاس کې امسا ده د آس د لرګي او قوم ورته وایي چې موږ ته د اوبو ضرورت دی او الله ورته وایي فضرب بعصاک الحجر، په دې کاڼي دا په دې امسا دا کاڼې ووهه. آیت کې تقدیر دی فضربا، موسی علیه السلام په لرګي هغه کاڼې ووالو. نو عقل خدا وایي چې په لرګي کاڼې وي لرګي دې مات شي، کاڼې چېرته ماتېږي او کاڼې 12 ځکې وچودو او د هغې نه 12 چینې روانې شو. او چې عقل پسې ځي بس دې معجزې نه مې انکار وکړه ځکه عقل نه لري. عقل دا نه نن سبا خو خلک دا وایي که نه، اور شاعر سے وہی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل هغه ځکه وچلوه چې کوم ځای نقل و شریعت قال الله قال رسول الله قال صحابه قال الاولیاء نبی، او کوم ځای چې نقل موجودی هغه ځکه بیا عقل پریدا. اچھا ہے دل کا ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. عقل د نقل مقابله کې بیا دیوال ته ولا دغه ځکه عقل مه چلوه. آفرین دی وي په هغه عقل چې مصدق د نقل وي، او د خدای د علم په شمار لعنت دی وي په هغه عقل چې د نقل تکذیب کوي او د کرامت او د معجزې او د شریعت مخالفت کوي. دغسې عقل لکه لا عقل دی. عرض مې دا کولو مبارک په دې مامور و چې اول د څوک ولیدو هغه ته به د معراج دا واقعه بیانې، خدای ډېر سخت خفه و. د خدای شان اول ابو جهل مخې ته راغی